عبادت کې ګډې وړې، نفل خو د سره سنت پرېږدي. نو خبر شم د جمعې په ورځ کړه شو چې خلک ځي سنت نه کوي. حدیث کې راځي چې 4 رکعاته د ماسپښین سنت پرېښودل، پیغمبر خدا وایي دته به زما شفاعت د قیامت په ورځ نه رسي. اوس څوک پوهې د سحر سنت دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تترکوه، مګوره دا پرې نه دی. وان تهتکم الخیل، که سور جنگ یې وسونه در باندې د پاسه ګرځي، ګورې دا سنت پرې نه دی. خو بس سنت دی. افسوس دی قدرمنو، هر چا ځان له خپل مذهب جوړ کړی دی، په خپلې خوښه چې سی کړي. نه، مونږ الله او د الله د رسول تابع یو. مونږ ته چې هغې څه تعلیم راکړي هغه زمونږ ژوند دی. د ژوند په کومه حصه کې مونږ د رسول الله تابع یو. مونږ یو سړی خو دې وایي د ژوند په دې حصه کې خو د کور په ژوند کې، د کاروبار په ژوند کې، په ذاتي ژوند کې، په معاشرتي ژوند کې، د دوستۍ په ژوند کې، د انسان د زندګۍ شوبهای زندگی چې ورته وایي په هغې کې په کوم ځای کې زما ستا د دین په لارو په سنتو زمونږ او ستاسو ژوند دی، سوال نه پیدا کېږي. قدرمنو، د دې وجې نه مونږ او تاسو د خپلو مشرانو قصې اورو، د هغې واقعات او حکایات اورو، اسې اورو، او دومره ذهنونه د دین سره ناشنا دي که چا راته د هغې مشرانو و کابرو د ولایت او د هغې د برکاتو او د هغې د بزرګۍ او پارسایۍ قصې وکړي، نو هغه مونږ ته محال ذهن کې ښکاري چې دا مړاسې ګپ دی. دې وجې نه قدرمنو، نبی علیه الصلاة والسلام مبارک دا د دنیا نه تللی دی، او مونږ او تاسو داسې حالت کې چې بل نبی نه راځي. د صحابو په وخت کې پیغمبر خدا موجود و، نو هغه به داسې کارونه کول چې اسمان ته رسول الله لاړو او بیا لوح کرسی او آخري عرش ته ورسېده، په عرش باندې خپلې پڼې کېښودې، مقام دنا ته لاړو، الله سره ملاقات شو، واپس راغی. نو دو قسمه خلک، یو دغه وخت کې د ابوبکر صدیق په شکل کې صحابي رسولو، او دویم دغه وخت کې ابو جهلو د رسول الله د دشمن په شکل کې. نو ابو جهل صدیق اکبر ته وی چې ستا یار خو وی چې اسمانونو ته لاړم او معراج ته لاړم او جنتونه مې وکتل او دوزخونه مې وکتل، راشه کنه دا اوس په قسم قصې قطارې راته کوي. نو سیدنا ابوبکر صدیق ورته وی ما ته پته نشته، خو که هغه دا خبره کړي نو تم رښتیا وایي، هغه هم صحیح ویلي، ځکه ورته صدیق اکبر وایي. او ابو جهل نه منله، نو چې نه منله نو څه حال شو؟ قدرمنو، مزاج دینی پکار دی، مزاج د الله د دین سره د محبت او د عشق پکار دی. دا کم حالات کې چې مونږ روان یو قدرمنو، ډېر افسوس دی زموږ او ستاسو په حالت باندې.